أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أجعلتم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي پدې 13 میاشت کې د اگست نو په جولای کې دوا عجیبه واقعات شو یو ناشنا کار دا شو چې په ترکو کې یو عجایبګر چې د آیا صوفیا په نوم باندې موجود وو او یو څو کاله مخکې منګه هغه د فیما د انټرنیشنل کنونشن په موقع داغه وزټ کړو هغه د ترکو د یو عدالت د فیصلې په نتیجه کې جامع مسجد شو او ترک قوم په 24 جولای 2020 باندې چې د لوی اختر د میاشتې تقریبا 3 تاریخو پاغه کې د جمعې منځ کو دا د جمعې منځ په دې جمعات کې 15 یا کاله پس شو 15 یا کاله دا جمعات د مانځنه محرومو د دې دیوالونه د الله اکبر د صدا د اوریدونه محرومو د دې مناره د اذان د چغې نه محرومو او د دې فرش د سجدو د نشاناتو نه محرومو او د ترک قوم خوشحالي قابل دیدنی یا د زیریدو وا چې کله داغه خطیب خطبه ویلا نو داغه خوشحالي او د ترکو صدر اردوغان په خپل موجودګي او د ترک قوم خوشحالي د لیدو قابله وا او هغه دا وی چې دا په حقیقت کې جمعاتو 1500 کاله نواله تر 500 کالو پورې په دې جمعات کې سجدي لګېدلې وي دا اگر چې عیسایانو ځان لا پارلیمنت ګرجا بتخانه یا افیسز رخ کړو او ډیر پوخانه چې تقریبا زر کاله نسکه مزیات بددي ایجی د دې خایس د لیدو چې په هغه زمانہ کې د دومره خپل آبادی کړي وا او کله با کیتولیک فرقه په غالب رااله او کله پروتستانت او کله بيدا افیسز ته بدل کو خو چې کله دغه ترک دغه ایریا چې دا عیسائی بادشاہ چې کینسټنټاین نومو هغه د کینسټنټونیا په نوم باندې دا خار آباد کو نو هغه نه قسطنطنیه بیا جوړ شو کینسټنټاین نه قسطنطنیه جوړ کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې ګورت سوره پوخانه خبره ده پیشنګوئی وکړه چې چا هغه
هغه کمانډر او هغه د فوج مشر به ډېر خوش قسمتی چې هغه قسطنطنیه فتح کی او هغه فوج او هغه ارمی به ډېره خوش قسمتی چې دا فتح کی او حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ چې په مدینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ړومبنه مهمانو میزبانو هغه د خپل خواهشو چې زه التق خخ شوې نو د حضرت ابو ایوب انصاری مقبره هم الته په ترکو کې په دغه استنبول کې دا او سلطان محمد فاتح چې دغه خوش قسمت انسانو چې هغه انتهایی بهترین جهاد کړو او هغه دغه د انګریزانو نه دغه ځای اغستو او چې کله انګریزانو نه دغه سټي قبضه کړه نو د دې نوم یې کې خود اسلام بول چې ورستو هغه وران شو استنبول او اوس هغه ته استنبول وای دغه ګرجا یا دغه سرکاري افیسز هغه د خپل جیبه پیسې ادا کړي او په جمعات کې بدل کو او پاغه کې د سجدو نشانه او د اذانونو اوازونه او الله اکبر صداګانې شروع شوه او دا 400-500 سال مسلسل ایز مسجد چلے دو خو چې کله په 1935 کې اوس د 2020 نو د نن نه 15 کاله مخکې اتاتورک چې د مسلمانانو په نوم کمال نومیو او هغه راغې او هغه عثماني خلافت ختم کو نو د شیطانۍ د پاره د مغرب د رضا کولو د پاره هغه چې کومې تبدیلی راوسته یو دا چې په ګیره پابندي ولګوله چې هر سړی به حجامت کوي بل دا چې هر سړی به کوټ پینټ اغوندي او بل دا چې اذان به په عربۍ کې نه کیږي او بل دا چې دغه آیا صوفیا چې جمعاتو دای قفل کو ان په دې تاله ولګول چې په دې کومون نه کیږي او لګي ورځې پسې بیا د عجایبګر په تور باندې کولاو کو خود ترکو قوم پړه کې دردو نو دغه دړ په بنیاد په عدالت کې فیصله چلولا او فیصله په نتیجه کې هغه چې کله بیا جامع مسجد قرار شو نو په 24 جولای 2020 باندې هغه التا امامتي وکړه او د ترکو خطیب چې امامتي کوله نو هغه ډیر زیات خوشاله دی خبرې ته اشاره وکړه چې مونږه په دې ښکلي ځای کې الله ته به اوس سجده لګو او د مسند احمد د هغه حدیث حواله ورکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې تاسو به قسطنطنیه خامخا فتح کوئ بهترین امیر به د دې امیری او بهترین لشکر به د دې لشکري او هغه په خپل خطبه کې وی چې سلامتی دی په ایوب انصاری باندې رضی الله تعالی عنہ داغه په بابرکت متبعین باندې او سلامتی دی په هغه امام باندې چې د نن نه شپږ سوه کاله مخکې نه په 1453 کې د جمعې ړومبې خطبه هغه ویلې وه او د هغه نوم شمس الدین و د گویا کې شمس الدین ړومبنۍ خطبه دلته ویلې وه او بیا دی وی چې د 100 صدو نه پس تقریبا 85 سال بعد موږ ته موقع میلاویږي او موږ بدلته د دې په ځمکه د سجدې نشانونه لګو او موږ امید لرو چې دا به یو ابتدای چې یو ورځ به موږ ته خدای پاک بیت المقدس مسجد اقصی آزاد کی او پاغه کې به موږ دې د الله اکبر نعره ولګو څنګه د الله اکبر ناله چې موږ په مسجد آیا صوفیه کې لګو گویا کہ د اقبال اغه شعر ته داغي اشاره وا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانی وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا د مومن بنده د اذان چې ده د دې به قیمت نه ده د دین یو خاص سار جوړیږي او داغه په خوان باندې د ترک امام او د ترک خلیفہ پویدو خو بل طرف ته په دقه جولای کې په پاکستان کې یو بل سانحه وشوا چې د پاکستان کې یو مشهور جماعت چې مسجد وزیر خان په لاهور کې ده پاغه کې فلمی شوټینګ وشو فلمی شوټینګ چې کم کسانو وکړو هغه کې کمالک چې داغه اداکار بلال سعید نومو او کم جنې چې فلمی شوټینګ لتلې و داغه صحابه قمر نومو او دواړو الته د شوټینګ کم لوازم چوغای کول پاغه باندې د ایمان والا وزړو چره چره شو چې یو طرف ته په ترکو کې د
عجایبګر نه جومات جوړ شو، او بل طرف ته مسجد وزیر خان غونته کې جومات د لاهور په منځ کې هغه د فلمي شوټینګ د پاره استعمال شو. او د دې سره لا دام چې پته ولګېده چې هغې باقاعده اجازت اغستې او د اوقافونه او اوقافو ته 30,000 روپۍ ورکړې وې. نو موږ حیران شو چې یا الله دا به څه کېږي. پاکستان کې یو طرف ته په جوماتونو کې شوټینګ شروع شو، نو د ډېر خفګان نه پس موږ قرآن راواغستو چېرې قرآن موږ ته څه وایي. نو د صورت بقره آیات موږ ته مخې ته راغی چې په هغې کې موږ ته وی چې کم خلق دا چل کوي او په جوماتونو کې د الله ذکر نه پرېږدي، نو هغه د هغې کم ټایپ خلق دی او څنګه چل کوي. نو هغې موږ ته وی چې انما یعمر ومن ازلم ممن منع مساجد الله. د دې سړي نه به زیات ظالم څوک چې هغه د الله په جوماتونو کې منع کی رکاوټ واچي ان یذکر فیها اسمه، چې د الله نوم پکې واغستی شي. د الله د نوم نه منع کول، یو طرف ته اتاترک جومات مقفل کړو، نو هغه د الله د نوم نه خلق منع کړو، نو ډېر ظلمې کړو. او بل طرف ته د محکمه اوقاف چې د هغې زموږ د مذهبي امور وزیر یو عالم دی، لیکن د هغه په اجازت سره په 30,000 روپۍ باندې په هغې کې فلمي شوټینګ وشو، گویا کې دا د جومات په ځای باندې د فلم د پاره استعمال شوی یو حال کنسیډر شو. نو دا یو غټ ظلم ولې وشو؟ وسعا فی خرابها، دا خلق د دې د خرابولو کوشش کوي. کم سړی چې په جومات کې د الله ذکر منی کوي د حقیقت کې د تخریب شکار کیږي. خراب لفظ یو طرف ته په قرآن کې دی وسعا فی خرابها، او بل طرف ته دا لفظ په حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلو یوشکو ان یاتیا علی الناس زمان، دا قریبه ده چې په خلقو به داسې وخت راشي. ګوره د خپل پیغمبر د پیشنګویۍ ته ګورئ چې پوخا یې ورکړي و چې داسې چل به کېږي. 1400 سال بعد هغه صورت حال شو. لا یبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام به صرف نوم پاتې شي. نو د صحبه قمر نوم مسلمان دی، او د بلال سعید نوم د مسلمان نوم دی، خو صرف تش نوم دی. په مسجد کې دننه په شوټینګ ورته ځان بد نه ښکاري. او بل طرف ته د محکمه اوقاف اهلکار رسید لے کر 30,000 روپے لے کر رسید دے کر په فلمی شوټینګ اجازت ورکوي. نو دې حدیث ته ګوره، هغه الفاظو ته ګوره وما ومن القرآن الا رسمه، قرآن کې به صرف رسم پاتې شي. چرا دا د نکاح په وخت کې یا د ډولۍ سره وړل پکار دي، یا دا مینت له پچا پسې وړل پکار دي، یا دې له ښکلې کڅوړه جوړول پکار دي، یا دا ښکلول پکار دي، دننه کتل نه دي پکار. نو بیا رسول الله مخکې وایي مساجدهم عامرتون، جوماتونه به آبادي، په څه به آبادي؟ په سیمټو او په خښتو به آبادي. نو مسجد وزیر خان د سیمټو د خښتو په لحاظ سره خو ډېر ښکلی دی، خو ورپسې رسول الله وایي وهیا خراب من الهدى، هدایت به پکې نه دننه پکې فلمي شوټینګ کېږي. دا ولې علماءهم شر من تحت ادیم السماء، دا ولې چې ردې دغه مولان دغه ذمواران د اسمان د ځمکې د اسمان د سرمنې یا د اسمان د چت د لاندې د ټولو نه خراب خلق به وي. په پیسو به خرڅېږي، رسید به کټ کوي، 30,000 روپۍ به اخلي، او په جومات کې به د فلمي شوټینګ اجازت ورکوي. بهرحال رسول الله وی من عندهم تخرج الفتنه، دا داسې خراب خلق دی چې ردی نه فتنه به راوځي. وفیهم تعود، په دې کې به واپس کېږي. نو د قرآن دا د جومات دا اهمیت ته ګورو، بل طرف ته د ترک قوم د خوشقسمتۍ ته ګورو، او بل طرف ته د لاهور مسجد وزیر خان د دغې بېعزتۍ یا دغې توهین ته ګورو. دې خلقو د پاره چې الله کم عذاب یې دی اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، دې خلقو له خو پکارو چې دې جومات ته دننه نوځي چې رپیږي. کامتے ہوئے اس کے اندر جاتے تھے جن کے دل میں اللہ کی عظمت ہو اور جن کی دل میں شعائر اللہ کا قدر ہو، وہ کامتے ہوئے اندر جائیں گے. وداولې او داغه په دنیا کې دی لبسي لهم فی الدنیا خزي، په دنیا کې بدی په شرمونو و شرمیږي. د دې نه غټ شرم شته چې د دوبۍ حکمرانان، د اماراتو حکمرانان
اسرائیل ته ټیټ شو چې اقصا ستاسو شو، او چې کله ورته ټیټ شو نو په امریکا کې جلوس وته او هغې د شیخانو تصویر د شیخانو په صورت کې کسان را روان کړي وو او هغې ته اتکړی اچولې وې چې ځکه خیري شیخان بیا مونږ غلامان کړل او په هغې جشن مناو کو. او بل طرف ته په اسرائیل کې یو لیډي فوجي د ارمی افیسر وه چې هغې خپل سپي ته د شیخانو هغه پټکې چې کوم هغې ګرګړی پرې سر یخی هغه یې ور واچاو خپل سپي ته چې دا زما سپي دي، دې ته خیزجون وایي. ښکته به ګورې بره چرته ونه ګورې. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، دې ټایپ خلقو له به عذاب عظیم خدای ورکوي. نو چې کوم خلق د مسجد اقصا قدر نه کوي او کم خلق د آیا صوفیه قدر نه کوي او کم خلق د مسجد وزیر خان قدر نه کوي، نو د قرآن د دې سوره بقره آیات نمبر 114 په دې کې دا موږ ته ښیي چې دا خلق په دنیا کې هم شرمیږي او په آخرت کې هم شرمیږي. دا مسجد ولې قیمتي دی؟ دا ځکه قیمتي دی چې دا یو د شعائر الله نه دی. وی شعائر الله څه ته وایي؟ وی هر هغه شی چې د هغې نوم ته واخلې، هغه شی چې د هغې نوم ته واخلې او د هغې سره تا ته الله در یادیږي، دا شعائر الله دی. یعنی اس کا نام لے کر فوراً آپ کو خدا یاد آ جائے. د دې وجې نه شعائر الله ډېر شی دي، صفا مروه هم شعائر الله دي. خو حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه وایي چې غټ غټ شاعر الله سلور دي، نو هغه چې هغه سلور کړي دي نو وایي نمبر 1 کلام الله قرآن، نمبر 2 رسول الله د الله رسول، نمبر 3 کعبۃ الله، نمبر 4 مساجد الله. ټول جماعتونه شاعر الله دي. نو د شاعر الله به توهین نه کې، د ده به تعظیم کې. د دې وجې نه په صورت حج کې په تا دا خبره کوي په صورت حج کې، نو دا د آیات نمبر 32 ذالک ومن یعظم شعائر الله، دا خبره دسی دا څوک چې د شعائر الله تعظیم کوي. نو تعظیم چې کوي په یره به ورته ننوځي، تعظیم چې کوي د دیوالونو خیال به ساتي، تعظیم چې کوي پای کې به د مونځ خیال ساتي، تعظیم چې کوي پای کې به د امامتۍ خیال ساتي، چې تعظیم چې کوي پای کې به تربیت خیال ساتي. او د جمعات چې کم 4-5 فرایض دی به کوي. وی څه دي؟ وی نمبر 1 دا دی چې په دې کې به عبادت کیږي. وی نمبر 2 دا دی چې په دې کې به تربیت کیږي، په دې کې و مدرسې لکه څنګه چې اصحاب صفه او پای کې به خلق سبق وایي. دا تربیت به روحانیم کیږي، بدنی بم کیږي. ځکه چې په خوا کې به د مسجد نبوي په خوا کې د جمعاتونو د پاره میناره نور سره مسجد نبوي دی. نو په مسجد نبوي کې چې کم کارونه کېدل هغه به پکې کې وې سبب پکې کېدل، وې د الله عبادت په پکې د ذکر اذکار منځ او تربیتی پروګرام. اصحاب صفه بالته ناستو، په دې خوا کې به یو ګرونو په هغې کې به حبشیانو کرتبونه خوول چې جسمانی تربیت هم وشي. او د تربیت نه علاوه بل پای کې دعوت به وي، پای کې دعوتی وفود به راځي، دعوتی وفود به ریسیو کیږي، د دعوتی وفود به د هغې ځای نه ځي. او د دعوت نه پس بل به پای کې خدمتي چې خلقو ته چې مشکلې په هغې کې به د پارلیمنت په صورت د عدالت په صورت د هغې کې اجلاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مزر قبیلې کسان په بد حال رالل، کپړې پې نه وې او خېټې وږې وې، نو حضرت به آواز وکړو الصلاة جامعة، بلال آواز وکړه چې خلق به راجمع شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا ستاسو وروڼه دي او خطبه یې وي د دې امداد وکړئ. او چې کله خلقو د هغه دپاره ډېر شی جمع کړل او ډېر شی امداد یې راوړ، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره تمتمایا، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په لیدو اول ډېر خفه شو، خو د امداد په راجمع کېدو ډېر خوشحاله شو. گویا کې جماعتونه چې دي دا د امداد دپاره د خلقو د خدمت دپاره حضرت استعمال کړو، نو د دې دپاره ته استعمالولی شي. په دې کې کله چې صحابه خوږ شو او زخمی و، نو هغه یو صحابي انصاري صحابي له هلته ډسپنسري هم جوړه کړه او حضرت په ننداره هم کوله او هلته به سټی و. نو گویا کې د صحت دپاره یا د علاج دپاره استعمال کو. دغه ایز قیدخانه م استعمال کړه. چې کله کم کسان یې نیولي وو، نو کما چې د یمامه هغه صدر یې نیولی و، نو هغه یې په هغې په جومات کې وتاړو. نو په جومات کې چې به رسول الله راغی تپوس به یې کوه ستا طبیعت څنګه دی، او هغه به له خپل مناسب جواب ورکو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغه له د خپل کور نه د خپلې اوښې پی رالیږل، او هغه چې وسپړدو نو هغه ویې زه ایمان راوړم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم
ګروپ په ډیر مضبوط شو ځکه چې هغه د کومې علاقې سره تعلق ساتو هغه علاقه ډیره زرخیزه وه او په هغې علاقې به غنم مکې ته ورکول د رسول الله په حکم باندې هغه مکې ته غنمو سپلایي بند کړه نو ابو سفیان غوندې سړی راغی او رسول الله ته منت وکړو د کفر په حالت کې چې د خدای رسوله د مکې په خلقو رحم وکړه او هغه بیا هغې سړي ته اسامه ته وویې سمامته وی چې ته دا غنم په اوس آزاد کا نو گویا کې سیاسی طور په دې ډیر مضبوط شو دا څه برکت دا په جمعات کې داغه د قید برکت او کله چې به میلمانه رالل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د جمعات از مهمان خانه استعمال کړه نو د بنو ثقیف وفد چې هغه د طائف تاغه کګو خلق باندې مشتمل او هغه په تور نو منل خبره او په بل څه نه منله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه میزبان صحابي ته وی په دې ځای کې ولا په مسجد نبوي کې سټي ورکا چې زمونږ د منس اوري او زمونږ د آخرت اوري نو په هغو دومره اثر وشو چې هغې په تلوار نو مسلمان شوي خو په دې آخرت بیا مسلمانان شو نو په جمعات کې دا کارونه خو څلور خو شوټینګ پکې اړو څه ذکر نه او د قفل پکې هم څه ذکر نه نو د شعائر الله عزت چې کې نو الو به کې چې ستا په زړه کې تقوی نو ظاهري عزت به هم کې ادنی او اندرونی به هم کې دا کار چې څوک کوي دغه خلق چې دی ذالک من تقوى القلوب دا د زړه د تقوا د وجې نه کېږي اسې دا نه کېږي نو بیا بله خبره دا وه چې بیا په دې جوماتونو کې دا کار دی خلقو ولې وکړو نو دا چې د کمې وجې نه کړی هغې طرف ته ورته اشاره کوي نو ورته وی ګوره تاسو دا خلق جومات ته پرېښودل نو ته ویلی شي چې د محکمه اوقاف تا ته ویلی شي چې موږ له 30,000 روپۍ ورکړې او موږ په فینانشیل کرایسس کې یو نو موږ له به د دې نه موږ ته فایده میلاو شي نو بیا موږ د سوره توبه آیات نمبر 28 راواغست نو په هغې کې موږ ته څه وی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انما المشرکون نجس مشرکان خو پلید دي نو فلا یقربوا المسجد الحرام نو دی به جومات ته نه رانږدې کېږي بعد عامهم هذا رس کال نه پس هغه وخت کې چې څومره فینانشیل کرایسس به په هغه وخت کې چې د خلقو سوره غربت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو خدای پاک حکم وکړ خپل پیغمبر ته چې دی ته وایي دی بدن نه راځي ولې که تاسو وایي چېرې دی راځي نو دې سره موږ ته په تجارت کې اضافه به کېږي او د دې په راتلو سره به زمونږ فینانشیل سپورټ کېږي او زمونږ درآمدات او برآمدات به زیات شي نو الله وی و ان خفتم عیلة کو تاسو یریږئ چې خوار بشئ نو یغنیکم الله من فضله ان شاء نو زردا چې غنیان به کی تاسو له الله په خپل فضل باندې کوئی خوښه شي الله بدل د قیصر او کسرا هغه تختونه قبضه کی او غسر براشي او تاجونه هغه خیره جواهرات براشي او په مسجد نبوي کې به ځای نه لکه د بونیر خلقو ته چې وای چې یریږئ ما سود مکوئ ستاسو د بامپوخې او د دیوانه بابا ګټې به زه قیمتي کم او تاسو ته به د حلالو ذرایع شروع شي ستاسو به فصل ښه کېږي او ستاسو به په دریابونو کې میان ډیر ښه کېږي او ستاسو به په بنګلادیش کې ګارمنټس خو مشهور شي د الله سره ډیر شي خزانې دي یریږه ما ته صرف په الله توکل وکړه نو الله به تعالی ډیر صدر کی نو وایي چې د محکمه اوقاف شاید چې د دینه یریده چېرې 30,000 روپۍ دي نو که موږ د شوټینګ اجازت ورکو نو څه چل به وشي نو هغې له پکار دي چې سوره توبه آیات نمبر 28 پړاو کې چې خدای پاک ویلی دي چې ګوره فینانشیل کرایسس به دله زه مینیج کم خو ته ناروا مه کوه نو ولې ان الله علیم حکیم بېشکه الله چې دی هغه علیم هم حکیم دی نو دې نه دا پته ولګېده چې د جوماتونو به ته احترام کې د هغې به خیال ساتي او تبا کوشش کې چې په جمعات کې څوک غلط کار ونه کړي او د جمعات قیمت ادا شي او اسنه چې جمعات ستانه بے قیمت شي ځکه د جمعتونه شعائر الله دي اګه د شعائر الله په بې عزتۍ کې تا خلق تا دغه وکړل په بې عزتۍ کې ته شامل شوې نو بیا په دنیا کې بستا د پاره د شرم ژوند دي او په آخرت کې بستا د پاره عذاب علیم او ډیر بد عذابي نو زمونږ د دې نننی سبق خلاصه دا ده چې یو طرف ته موږ ته مسجد آیا صوفیه دی او بل طرف ته موږ ته مسجد وزیر خان دی او چونکې موږ د مسجد وزیر خان زمونږ د پاکستان سره تعلق دی نو موږ د الله تعالی نه معافي غواړو او د الله نه دعا غواړو چې خدای پاک سید بلال ته او صحابه قمر ته توفیق ورکړي چې توبه وباسي سید بلال راغلی دی په سوشل میډیا او توبه ایستلې ده چې او دا الفاظ
وي چې ان الله يحب التوابین چې د خدای پاک توبه ولا خوخي ما غلطي کړې وا خدا توبه نه ده ځکه توبه و الو توبه د حضرت علی رضی الله عنه هغه وینا مطابق چې ته هغه زوړ کار پرې دی ان دا کم په ګن کې چې تا اخته او استاد ملګری صحابه قمر چې دا چې ستا سره په دې کې اخته ده نو دا کار به پرې دی نو چې دا پرې دی او آینده نه کرنے کې بکله کې اراده وکړي نه دا بیا توبه ده داسې توبه نه چې ته زما توبه ده ځکه توبه ده چې ان تعزم الله تعود چې ستا دا کلکه اراده چې بیا به نه کومه نو بیا به توبه نو یو طرف ته زمونږ د خوشحالۍ موقع ده چې په 1453 کې کوم جمعات په 1453 دا 2020 دی یعنې 600 کاله مخکې چې منځونه شروع شو او د 1953 پورې پکې او د 1935 پورې پکې منځونه کېدل او د اتاتورک تلاسه هغه بیا ګرجا د مقفل شو او بیا هغه نه د عجایبګر جوړ شو نن د اردوان په حکومت کې د ترکو عدالت هغه بیا جامع مسجد کو او د هغې درو دیوار کې بیا د الله اکبر نارې لګي او هلته کې د هغې په فرش باندې بیا سجدې لګي نو بل طرف ته موږ د مسجد وزیر خان په توهین خفه شو الله دې پاکستانی قوم ته معافي وکړي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د خپلو جوماتونو عزت او احترام وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين